ډیر زر ستا رب تعالی دومره در عطا کی چې ته به خوشحاله شې. وی سلام به کله خوشحالېږي؟ وی سلام ارشاد فرمایي تر څو چې زما یو امتی په جهنم کې د زه نه خوشحالېږم، زه نه رضا کېږم، زه به یم خدایه زما یو امتی د دې جهنم نه راوکاږه. زه به الله تا ما سره واده کړې ده چې تا به رضا کومه، خدایه ما رضا کړه د خپل امت په باره کې. محترم په دې باندې مظاهر حق لیکلي چې په جنت کې څومره جنتیاني نو دوی سي جنتیان به پکې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم. موږ خپل مقام وپېژنو. محترم اول خبره خدا ده اخرجت للناس کنتم خیر امت، تاسو بهترین امت یې، تاسو غوره امت یې. دا ټولې خبرې محترمو دا د شکر دي. او بله خبره د یو عظیم مرکز یو پروګرام هغې انعقاد دا ځان له د مبارکبادۍ خبره ده. زمونږ بس حضرت مولانا صاحب دي، مقصد علي شاه صاحب دي، دې سره زمونږ یو اتفاقي ملاقات وشو. په هغه اتفاقي ملاقات کې ماله دعوت راکړه. ما ورته ویل چې ستاسو دعوت نه دی دا زما لپاره حکم دی. زه خو ډېره ډاګۍ باباجي صاحب تذکره وکړه او یقینا د خاندان سره زما عقیدت دی، د زړه نه مې ورسره عقیدت دی. زمونږ د مور والد صاحب مولانا فضل باجا ګل باباجي صاحب رحمه الله ونور الله مرقده الشریف، ما د هغې څه تذکره کته پرون داسې نو د هغې په دې باچا ګل باباجي صاحب باره کې لیکي چې دا ډېر زیات ښکلی و او ډېر زیات خوش لباس او ډېر الله تعالی ول علمي وجاهت سره جسمانی او روحاني وجاهت هم ورکړو. خو زموږ ډاګۍ باباجي صاحب یو خبره کوله، وی د پیر اثر ښکاره کېږي په مریدانو کې او د استاد اثر چې دی دا ښکاره کېږي په شاګردانو کې. یقینا که زه ووایم چې زموږ هغه بابا چې و میراثي باباجي صاحب نور الله مرقده الشریف، په دې باندې د دې خپل استاد باچا ګل صاحب دي رحمه الله ونور الله ډېر زیات اثرات په هغې باندې. هغې هم دقسې چې کوم دی نو خوش لباس و او موږ به په دې پوهېدو چې دا په دې باندې د دې خپل استاد چې کوم دی نو اثر دی. محترمو یو ډېر عظیم نسبت دی، یو ډېره لویه موږ په دې باندې تبصره نه شو کولی. په دې اردو کې یو متل دی وي چوټا مو بڑی بات، چوټا مو بڑی بات. دونو کابل و تذکرې موږ قابل نه یو. محترمو هغه ځای د الله تعالی آباد کړي، خو د هغې په عارضو ختموي نه. یو دی تا ماشومان چې کوم دی نو په بمونو والوځول